ګرانو خوږو اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی پروګرام لټون د ټول شمال رادیو ته غوږ یې. دا وخت زموږ سره ټلیفون ته لارې د پاکستان تحریک انصاف سینیئر غړی ایم ان اے محمد بشیر خان ملګری شوی دی. ایم ان اے صاحب ستاسو ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو، هرکلی درته وایم. ډېره مهرباني تاجک صاحب، شکریہ جی. خوشحاله شئ. ایم ان اے صاحب څنګه چل دی؟ احتجاجونه ختم شو که لا اوس هم روان دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. تاجک صاحب تاسو ډېره شکریہ ادا کوم جی. زمونږ احتجاجونه خو دا نه شو ویلی چې ختم شوي دي. احتجاج به زمونږ دغې پورې جاري تر څو پورې مونږ ته انصاف نه راکړی شوی، او هغه مونږ غواړو په عدالتونو کې هم. او احتجاج چې دی په نوم احتجاج زمونږ حق هم دی، آئیني حق هم دی، قانوني حق هم دی چې مونږ راوځو او احتجاج وکړو. خپله خبره چې ده نو حکومت په وخت هغې ته وړاندې کړو. یاره زمونږ دا خبره ده که هغه صحیح وي، درسته وي، پکار چې په هغې عزت طرز عمل وشي. مونږ اوس غیر قانوني چېرته څه غوښتنه هم نه ده کړې. دا خبره کوو چې د خان صاحب کوم کیسونه دي نو هغه د زر تر زره هغه په عدالتونو کې دي، نو پکار چې هغه واورېدلی شي او په هغې فیصلې وشي. د یو کال 2 میاشتو نه زمونږ یو اسلام آباد های کورټ کې یو دغه چې دی نو هغه پروت دی چې مونږ د ضمانت درخواست ورکړی دی د کوم چې هلته کې د القادر ټرسټ والا یا د یونیورسټۍ والا چې کوم دغه کیس دی د خان صاحب خلاف پاکي فیصله شوې ده، هغه چې دی نو هغه په جیل کې دی د هغې وجې نه. نو د هغې کیس دی تر اوسه پورې دا نه اورېدلی کېږي. دا بالکل غیر قانوني خبره ده. پکار چې دا په میاشت 2 کې د هغې کیسونه شروع شوی وی، کیس اورېدلی شوی وی، که په هغې کې په میرټ باندې څه پکار چې هغه فیصله شوې. مونږ دا نه وایو چې فیصله زموږ په حق کې وکړي، مونږ وایو چې یاره څه قانوني تقاضي هغه پوره کوي، په میرټ باندې د خان صاحب فیصلې وکړي. نو دا احتجاجونه چې کوو موږ د دغې لپاره یې کوو. بل د خان صاحب د صحت په حواله سره دا اوس خبره چې دا ډېره زیاته تشویشناکه خبره وه چې یو کس په جیل کې او هغه ته ډاکټر هلته نشي ورتلی، هغه ډاکټر ته راوړي نه او که راوړي نو د 20 منټو دغه یې ده. یو داسې کس چې هغه د یو په دنیا کې په 10 غټو پارټو کې یو پی ټي آی ده، مقبول ترین لیډر دی د ټولې دنیا، او ورسره په پاکستان کې ټول نه غټه پارټي ده. 180 سیټونه یې ګټلي دي. دا ښکاره خبره ده. ټول خلک نن 2024 الیکشن چې دی د 8 فروری والا ټول خلک د هغې نه خبر دي چې په هغه کې کولاو داسې داندې شوې ده. 17 سیټونو والا چې دی نو هغې نن وزیر اعظم دی. نو د دې وجې نه دغه شان کس چې هغه د هغه سترګه داسې نهاد ته رسېدلې ده چې هغه کېدای شي چې د هغه سترګه چې ده نو خولې دې نه کړي، هغه به بالکل هغه بیا نشي لیدلی په هغې باندې. نو د هغې په وجه باندې دغه احتجاج و. اوس هغه احتجاج چې دی نو هغه کې هغوی ډاکټران ولېږل او څه نه څه هغوی دا خبره وکړه ډاکټران چې کوم ډاکټر دین نه تللی و چې یاره اوس امپرومنټ کېږي، څه نه څه خوالی پکې راغلی دی. که په 24 تاریخ پورې مونږ بله ستنه وکړو نو کېدای شي چې ډېر زیاته ریکوري وشي، امپرومنټ وشي. د دې وجې نه مونږ هلته کې چې ناست وو، مونږ په پارلیمنټ هاوس کې زه په خپله غوره لما د جمعې مونځ مې بار وکړو چې څنګه ور ورسېدم نو ټولې لارې چې وې نه بندې شوې وې او مونږ ډېر په مشکله باندې زه پیدل لاړم او هلته مې ځان ورساو. هلته مونږ کېناستو، مونږ تقریبا د سینټ کسانو زمونږ سره سینټرانو هغې سینټ اجلاس شروع، باقي نور زمونږ تقریبا 15-16 کسان یا 7 کسان زمونږ دغه والم وو د ایم ان ایز وو چې مونږ هلته کېناستو. مونږ رالو، مونږ چې مونږ بار وځو، هغوی ویل چې تاسو بار نه شئ وتی. د هغې نه پس چې زمونږ سره کوم سلوک شوی دی لکه چې هلته خو نه د څملاستلو ځای چې ته څملی وده شي، نو 3 شپې او 3 ورځې خبره نه آرام کېده په مونږ باندې. هغه ورځ باندې د جمعې په ورځ خو خیر هغه دغه کولا وو نو هر چا خوراک څښاک کولی شو، خو د هغې نه پس شپه چې شوه د جمعې او د خیري د شپه چې وه د منځ کې دې باندې بالکل چې څومره زمونږ د ډوډۍ څه شی به راوړو هغه به یې نه راپرېښوده. لکه دا کوم ظلم و چې زمونږ سره کېده چې مونږ د ډوډۍ مو نه کړو. د اوبو دغه حالات و بالکل لکه سړی داسې و چې مونږ چېرته د نورې دنیا نه راغلي وو، غټ غټ دهشتګرد یو او په دې ملک کې مونږ اړو چې دغه نشته پارلیمنټیرین چې هغوی سره دا سلوک کېږي. نو احتجاج زمونږ چې و نو هغه 3 ورځې هغوی ټول ریډ زون ټول بند و. ټولو دغه چې دي څومره چې زمونږ دلته سفیران دي د هغوی سره څومره عمله ده، د هغوی سره خلک اوسي، د هغوی فیملیز دي،
د ټولو ته څومره تکلیف وو او دا هر څه چې نو دا هغوی خپل ملکونو ته دا خبر وکړه چې دلته دا حالات دي. په دې حالاتو کې د خان صاحب د صحت په حواله سره څوک ورځي نه چې د هغه علاج وکړي یا هلته راوړي او د هغه فیملي والا کسان چې دي دا خو دغه خبره ده چې قانوني خبره ده چې د فیملي کسان به موجود او د هغه علاج وکړي. هغې ته دا نه ورپرېږدي، د هغې ملاقاتونه بند دي. که دا ملاقاتونه مسلسل شروع وي او سلمان صاحب درغونه یا وکیل یا بل وکیل چې هغه پروفیشنل وکیلان دي چې هغه ورځي او هغوی ګوري او د خان صاحب د صحت په حواله سره بار خبره نه وي، کېدای شي دا ډېر زیاتې مسلې حل هم شي. دوی اوس هغه هر څه ملاقاتونه هم بند کړي دي. احتجاجونه زمونږ هم دغه احتجاج دی چې احتجاجونه به زمونږ هر وخت کېږي که د دوی رویه داسې صحیح. دا اوس چې کوم میډیکل ټیم جوړ شوی او بیا ورغلل معاینه وکړل، دې باندې ستاسو اطمینان دی؟ آیا دا میډیکل ټیم معاینه سمه کړې ده؟ خبرې ورسره منئ؟ دې کې چې داسې خبره ده چې موږ دا چاته هم نه وایو چې دا ډاکټران چې دي دا ورغلي دي دوی به ټریټمنټ نه یې کړی، خو د هغوی د اصل کې د دوی اطمینان خو د پارټۍ د خلکو نه دی، دا خو د فیملي ممبرز چې دي هغوی به دا اطمینان هغوی وایي چې موږ مطمئن نه یو ځکه چې زمونږ د طرف نه موږ نوشیروان برقي ویلی چې ډاکټر هم دی او زموږ د فیملي سره تعلق لري، دا د ورشي هغه نه دی پرېښودی. نو هغه موشن نقوي ته دا خبره شوې وه، خو هغه ویل چې یاره تاسو مخکې موږ د قاسم زمان راکړی او هغه هم ستاسو د فیملي کس دی، خان صاحب کزن دی او دا بل هم کزن دی. نو د دې وجې نه موږ هغه دوی ورته ویل چې دا صرف دوی ورته ویل چې قاسم هم ټیک دی، خو لکه دا ډاکټر نه دی دا بل ډاکټر دی. نو د دې وجې نه که تاسو یې خویندې نه پرېږدئ نو یو ډاکټر خو هلته لاړ شي نو هغه به په هغه طریقه باندې هغوی سره خبره وکړي او چې څومره ټیسټونه شوي دي خان صاحب دغه خبره کوي چې د هغې رزلټ ته اوسه پورې ما ته نه دی راوړی شوی. په کار چې زمونږ دا دوه ډاکټران چې خان صاحب کوم وایي چې هغه په شوکت خان هم کې دي په لاهور کې د دوی دا ټیسټونه هم دې راوړي، زما معاینه دې هغوی وکړي، چیک اپ دې هغوی وکړي او د هغې نه پس چې دی نو د هغې د دې وجې نه اطمینان هغه شان شته نه چې کوم دی. اوس د امپرومنټ خبره چې دوی کوي نو موږ هم دا به وایو چې کېدای شي امپرومنټ یې کړی او دا هله کېدای شي د دې چې خان صاحب سره څوک ملاقات وکړي یا وکیلان لاړ شي یا د فیملي څوک لاړ شي او هغوی ملاقات وکړي یا دغه ډاکټران لاړ شي، دا کوم چې خان صاحب خپل معلولین دي مخکې نه هغوی د هغې باندې پوه هم دي چې د خان صاحب کوم مخکې نه بیماریانې څنګه دي یا کولیسټرول څنګه دي یا د هغې نه علاوه د کډني څه دغه چې هغې ټیسټونه کوي، د زړه څه مسله ده یا د نور داسې دي چې هغه د خان صاحب سره ریلیټډ دي دغه نو هغه ته هغې خبر دي پکار چې دوی لاړ شي دغه رسایي ورکړی شي نو ښه وایي. ام ان اے صاحب دا په سوشل میډیا ډېر غټ په تاسو تنقید کېږي چې یاره خان صاحب په پاډیاله کې په بینډۍ کې دی او احتجاجونه دوی د پښتنو د خیبر پښتونخوا لارې بندې کړلې، خلک د پنجاب ته به نه شو تللی نه به رسو راتللی، نو پنجاب کې ولې احتجاج نه کېدو، په صوبه سند کې ولې احتجاج ونه شو، ولې دوی پښتنو ته تکلیف ورکړو؟ ډېر غټ په تاسو دا تنقید کېږي په سوشل میډیا. دا خبره ده چې د دغې احتجاج زمونږ چې کله موږ ناست یو په پارلیمنټ هاوس کې نو د دې احتجاج کال چې دی دا کوم چې موږ ناست یو دا خو زمونږ محمود خان اچکزي صاحب دا ورکړی او هغه ته چې کله دا وویل شي چې په صوابۍ کې څوک ناست وي نو هغه چې دا چا ویلي چې په صوابۍ کې کښېنئ، بیا چا وویل چې خیر آباد والا پولې بندوي نو هغه ته چې دا چا ویلي دي. لکه موږ هلته ناست وو زموږ مسلسل هلته میټینګونه مو او د دې هر څه نه ځان خبراوو، نه صوابۍ والا هم دا خلک په خپله راغلی دي، ورکران خبر شوي دي او هغه کیپي په حساب کې نو د پښتونخوا کسان چې دي هغه خامخا خبره د خپل وسه پورې راځي نو هغه پښتونخوا کسانو ته په ضرور تکلیف ملاو شوی. په پنجاب کې چې کوم حالات دي تاسو ورته وګورئ نو پنجاب کې مسلسل چې کله هم دا خبره کېږي چې په دې وخت به احتجاج وي د هغې نه یوه هفته مخکې ټول کسان چې دي ام ان اے د هغوی کورونو ته اوس دا ټول د هغوی ورشي او داسې ټول ټول کېږي د هغوی کسان چې دي څوک چې په تیرو کې ناست دي لکه هغوی کار والا کسان هغوی اوچت کې دي د هغوی ورکران چې دي ټول زمونږ هغه انډرګراونډ دي روپوش دي ډېر وخت نه راتلی نه شي عدالتونو خو دغه حالات دي نو ډېر زیات لکه دې حده پورې خبره رسېدلې ده چې زمونږ ته هغه احتجاج چې دی پوره من په پنجاب کې تا ته څوک دغه حق هم نه درکوي د هغې خلاف اوس تاسو وګورئ نو یو کس چې دی نو زمونږ چې کوم کسان دي 50 کاله خبره هغوی ته سزا واورولی کړي نو لکه دا حالاتو کې ابرو سین کې چې دا کوم دغه دي
هغه کسان ټول چې کړیو بیرته تقریبا 4-5 ورځې پس چې کله راوشو بیرته رهات نو چې د حالاتو کې چې ته دا خبره کې چې کال ورکې او هغه ټول کسان نشي انت څنګه سره احتجاج کوي استدا خو خلک راځي چې نه هم دا ورکر کوي کوم چې د مقامي ورکري هغه پاره کې لاټي د خلکو سره رابطي وکي بیا خلک راوستلو کوشش کوي دا ټول دا کسان چې ته ونیسي یا هغه دې ته نه پرېږدي په کور کې دا ریټونه یې دا د زنانو چې کوم په سلوکي کې کوم عجیبه غو حالات جوړ شوي دي په دې ملک کې د 2 کالو نه مسلسل چې دا کوم دغه شروع دي نو سره راځي د غریم کال وشو چې نو مې نه رسټو بس مونږ دا یو چې خبره دښمنۍ والا خبره راته وایي چې ټول پاکستان کې څومره د پیچي ورکران دي د پاکستان دښمنان دي د شتګر دي په دې نظر او ته ګوري خپل دلته کې اقبال ابریدي هغه تاسو ونه کې په وشو د بار نه تشه نور داسې د پیری چې زه نشم ویل هغه هغه کې د خلک دا وشو لکه دا زموږ حالات چې ته په خپل کې بار تر اوجه نو تاسو دروازه نه بشه باندې کړی او دا نه کته پر کدا چې د بار وزن ما حق ته هغه د څوک نه پیری په تاسو کې په دې کې به سره د پنجاب خلک وسنګ راوړي صحیح ده تاسو ذکر وکړو چې اسلام آباد های کورټ کې القادر ټرست چې کوم کیس ته باغ کې ضمانت لپاره درخواست ورکړل شوی دی خو هغه اوسه پورې هغه کیس لګی نه دا یو کیس کې صرف ضمانت کول دي کنه د نورو کیسونو کې هم ضمانت کوي دي نورو ضمانتونه چې دي نه هغه دا نو مې چې کوم کیسونه دي یا دا غي نه رسو چې کوم احتجاجونه شوي په خان صاحب خو چې چرته احتجاج شوی دی نو په خان صاحب باندې وسم هغه اف آی آر کې د خان صاحب نوم د ټول نه مخکې دی نو دا هغه په 300 اف آی آر ته رسیدلی دی اوس په دې کې چې دینو باندې کې زنه کیسونو کې د خان صاحب مخکې نه ضمانت باندې دی زنه کیسونو کې رسو په ضمانت وسه پروز نور ضمانتونه د خان صاحب وشو دا یو کیس کې چې سزا شوی دی القادر ټرست والا یا یونیورسيټي والا دا اسلامي یونیورسيټي دا د کې صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او باغی باندې ریسرچ او تاریخ متعلق خبره وا هغه دغه سوچ او تاسو ګورئ چې باغی باندې پابندي لګي هغه ته وی باغی نوم بدلای دا غیر لپاره ټول خلک چې کوم کسان دي سټوډنټان هغه چې موږ سره بار راغلي دا غي باندې کوم نور څه نو موږ ورته څه کوو دا حالاتو کې هغه کې شې نه هغه نه لګیدلې توشخانه ټو چې وان یو چې توشخانه کې سره شي بل تاسو جوړول نه شي کیس دا چې تاسو دغه توشخانه دا باغی باندې تا انکوایري وکړه انکوایري نه پستا کیس جوړ کو بیا عدالت تلاله دا غي نه پستا بل کیس څنګه جوړه پاره امر شي نه دي چې ته بیا په دې کې پیونو په دې کې پلانې او په دې کې ډینګې په انکوایري کې مخکې ولې نه راته خدای دا مطلب دا چې دی اوسه چې بانی او دا غي ځکه او دا غي نه پس پکې تا وشي او دا چې شنو چې دا لګیدل پکاري چې دا واورېدل شي او شهره هم کې راحت مشوي دا چې څنګه واوري زما په خاطر دې کې د هفتې څه شي نشته په یو هفته کې ودا سره راځي صحیح ده پرون فیصل واډا صاحب چې دنو یو خبره کړې و چې هغه چې کوم دې د وزیر اعظم معاون خصوصي نو هغه دا ویلي دي چې 2000 عمران خان ته ډیلا پر شو خو دې خبره مانی نه نو دا د عمران خان د ضد د عمران خان صاحب ته خپل نقصان نه رسي دا څه دی چې د خپل 2000 خبره کوي او تقریبا 15 ځل هغه ته کوم خبره شوې ده هغه ته په 5 اگست باندې ګریتار شوی دی او هغه ته دغه چې شوی دی نو هغه اولنې فرمته شوی دی په 4 اگست باندې چې دا غي د دغه والا چې دی انګلیس والا هغه وته دي چې تاسو یو کې والا چې موږ بس تاسو ضمانت یې نو تاسو راشي دلته کې د خپل بټو سره وپاتې شي او دوی چې دا کومه خبره کوي نو ته صرف خاموش پاتې شه دا نه پس په نور بیا خبره کوي دا هغه وخت د 2023 4 اگست خبره تا کوي 2023 نو دا هغه افر الته کې شوی او خان چې وته چې زبر ته چرته نه زمم دلته پاتې کېږم او په 5 اگست باندې بیا هغه دوی لاړل هغه ګریتارم کو او دا وی الته کې څه شوی دی تاسو وکړئ وی چې هغه کور کې د ګریتاري نرستو یا مخ کې هغه هر څه ټول کور یا دغه د خبر دغه بیډروم ته رسیدل دغه تک ټول نشم غواړي چې دوی تاسو کومه طریقه و دغه نرستو چې څو ځل دا پرده شوی دی کوم چې خان صاحب کوم موقف ته جی وسودي هغه خبره ده یا خو زموږ منډیټ واپس کړي یا اوس فورن پر الیکشن وکړي او دغه لپاره چې کوم خبره ده چې
تاسو کوم الیکشن کمشنر دی او سره الیکشن کمیشن ممبران دي دا کسان چې دي دا ټول په خوا باندې زموږ راشي ټول په بشري کده باندې دا خو او بیا به د هغې نه وروسته چې څوک پریزایډینګ افسر یا هغه سټاف چې دی هغه به څنګه کېږي د هغې نه وروسته هغه به څنګه راځي رزلټ به څنګه وي او هغه بالکل صفا سوتره الیکشن دی وشي که دا فرض کوي نو زما هغه مینډیټ واپس کوي دا دوه خبرې چې دي د خان صاحب دا دي په دې وجه باندې دوی خو دا خبرې مني نه چې دا خبرې نه مني نو خان صاحب دغه اصول دي دغه خبره ده آیا دا خبره هغه ټیک کوي که غلطه کوي لکه یا خو دا ده چې ورته ووایي چې بس ټیک ده تاسو ټیک وایې زه به لاړ شم په قراره به کښېنم نو خان صاحب ته خو څوک ښه نه وایي چې په قراره کېږي خان صاحب خو دغه خبره ده چې کله هغه دا خبره کوي چې الیکشن دې وشي بېرته او هغه د فیر الیکشن وشي ټرانسپیرنټ دې وشي د هغې په وجه باندې به خامخا دا مسلې پېښېږي د دوی کوم سوچ چې دی خان صاحب وایي چې یاره د مدینې منورې نه هغه چې کله دغه راشي نو هله به مونږ زمونږ کېږي امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه کېږي زمونږ چې کوم د کرپشن خلاف خبره ده مونږ 3 نیم کاله چې پاتې شوي په 3 نیمو کالو کې هر سړی وایي په کرپشن کې تاسو څه وکړه کرپشن خلاف هم څه شل وکړو اوس یو سړی د 40 کالو نه حل دی په 3 نیمو کالو کې به څنګه سمې هغه حل به څنګه برابر او چې ورسره نور هم د غله ورسره ملګري چې هغه ستا سره خبره کوي او د هغوی پشبناهي هم کوي دا هغه د هغې سره مقابله اسان کار نه دی فرض که په یو تاڼه کې یو اولدار دی او هغه هم لګیا دی د ډېر وخت نه عادت شوی دی هغه څوک داسې زر نشي منع کولی نن زمونږ ډي پي او صاحب لګیا دی تاسو به وینئ خو زما په خیال چې د پولیسو چې کوم حالات دي نو هغه لاندې ټیک شوي ځکه چې پولیس نه هم هغه کسان لګیا دي په تاڼو کې او زما خو چې زه صحیح نه یم او هغسې نه دي ټیک لکه څنګه چې پکار دي ولې چې پولیس هغه کوم چې عادت دي نو هغه خو هغه عادت بلا وایي په بسم الله نه وړي نو دې حالاتو کې به سړی څه کوي دا خو تاسو وایي چې وفاقي سطح باندې خبره وکړم 14 کاله ستاسو په صوبه کې حکومت وشو نو په 14 کالو کې خو هم تاسو څه غله سم نه کړو لکه نور به څونه ټایم غواړي چې غله سموي 14 کالو کې جی مونږ چرته نه وایو چې په 14 کالو کې په کال چې زمونږ ډېر زیات ریفارم راغلي وي او مونږ کړي وي اول زمونږ کولیشن ګورنمنټ وي او د کولیشن ګورنمنټ کې چې کوم څه کېدل نو ډېره حده پورې په هغه وخت کې خان صاحب توجه وه د هغې نه پس بیا چې کله زمونږ دویم ځل ټینور راغی نو کوشش هم دا شوی دی چې خان صاحب تاسو وګورئ نو هغه اولنۍ خبره دا ده زه د هغوی نه به دا سټارټ والو چې کله د سینټ کله زمونږ الیکشن د سینټ په اولنۍ ټینور کې زمونږ 20 کسان چې وه خط شوي او خان صاحب ایستلي دي دغه خبره ده چې ته خپل کسان وباسې ستا ممبران یې او ته وایې چې یاره ما ستا نه مې پکار ځکه دا ډېر دا د سند او د کولیشن ګورنمنټ هم دي ستا ته پته هم نه لګي چې ما له خلک اور ټاکئ که نه راکړي د دې وجې نه خان صاحب خو دا بلکل تاسو ته هم په ریکارډ باندې دی د هغې نه پس بیا زمونږ ضیاء الله افریدی چې وجي هغه منسټر و هغه نیب والا ونیو هېڅ چا یې دا خبره نه ده کړې بلکې هغه د وزارت نه لرې هم شو د هغې نه وروسته زمونږ جاوید نسیم جاوید دی که جاوید نسیم دی که څه و هغه هم باندې دا کیسونه رال خان صاحب ورته وویل چې ته بلکل په قرار شه زه ټیک ده چې اوس په دې وخت کې که زه دا کومه نو الیکشن کمیشن به یا تا لرې کوي د دغه نه یا به دې نه ځکه چې ته خو کله د غلو ملګری یې سړی نو دغه د دې ټولو خلاف خان صاحب په هغه اولنۍ ځل هم دا فیصلې کړې وې د هغې نه وروستو ته عبدالعلیم خان ته وګورئ چې هغه په پنجاب کې ونیوی شو نو خان صاحب دندې ویل چې عبدالعلیم خان آزاد کړي بلکې هغه یې د هغې پورې داسې وساته چې دی به وزارت بل د سره نه وي دی د وزارت نه هم ختم کړو بل نور کسان هم رال مسلسل دي که په ورین هټک راغلی دی ورته یې ویلي دي چې خان صاحب په ما باندې کیس تړلی او ته چې ځان صفا کړه د غلو ملګرتیا خان صاحب چرته هم نه راکړي زمونږ د هغې نه وروسته هم سینیټران چې دي چې کوم به راتلل هغوی ته دا ویلی شوي چې وروره تاسو به پیسې نه ورکوئ چاته زمونږ ممبران چې دي که هغه خرڅېږي نو چې مونږ یې لرې کوو نو ته دا ووایه چې د خان صاحب د طرف نه په دې کې کومه کوتاهي شوې ده اوس د هغې سره ټول خلک ټیک کول په 14 کالو کې چې ته لر سر ته رسېږي خان صاحب په هره اداره کې اولنۍ خبره دا وه چې په پولیسو کې دا ریفارم د راوستلو کوشش یې کړی ډېره حده پورې کامیاب شوی اوس چون کې دا حالاتو کې دا نن چې اوس سویل ناستی سویل به کرپشن څنګه ختم کړي چې ټوله ورځ هغه دا پته نه لګي چې هغه دپاره به سال څومره کیسونه به په هغه جوړېږي اوس هم هغه لګیا دي ولا د هغه 9 مۍ چې هغه په 9 مۍ کې که راغلی و که به نه و راغلی د هغه څه دومره غټ رول به پکې و یا نو ځکه چې د هغه خو عام ورکر و نن هغه له د 9 مۍ
کیسونو کې ګوري. الیکشن کمیشن اوس هم هغه ته بلا نوټس ورکوي چې هغه لرې کړي. د هغه خو دا حالاتو کې به ته الیمین چې راغلی دی ټول ورځ په داسې دی زمونږ دا 2 کاله 3 کاله همدغه شان تېر شو چې په دې کې خو ابوالرسانه نه څوک دې ته جوړ نه دي چې که فرض کا حالات داسې جوړ شي او موږ ته په قلاره وخت نو انشاءالله په صوبه کې چې کوم کرپشن ختمېدلو لپاره کوم اقدامات انشاءالله هغه به خامخا کېږي. صحیح ده. اخري پوښتنه تاسو نه کول غواړم په ګنډاپور بیا په فرنټ باندې راغلی دی، بیانونه هم ورکوي، لیډینګ هم کوي او څه په سوشل میډیا باندې پروپاګانډې مفروضې هم روانې دي، فیک نیوز هم چلیږي. نو څه روان دي په شا باندې؟ آیا واقعي بیا څه خبرې اترې د وزیر اعلی بدلون روانې شوي دي؟ یاره داسې څه خبره خو نشته تر څو ګورې خان صاحب فیصله نه یې کړي هېڅ هم نشته دی. علي امین راوځي په فرنټ باندې او په کار چې هغه چې کومه خبره کوي نو هغه خو دننه چې کومه خبرې هغه خو دغه کوي چې یاره زه د خان صاحب ملګری ما سپایي ما د هغه لپاره به خامخا راوځم. دا د هغه د صحت په حوالې سره خبره وه زه ځکه راغلی ما. نور چې ما وزیر اعلی صاحب یا د پارټۍ کوم مشران دي څه فیصله کوي هغه به منم. دلته چې را څو ورځې راکړو ده خو دلته دننه چې کومه خبره وه هغه دغه وه. د دې نه علاوه د خان صاحب نه علاوه نور هېڅوک فیصله نه شي کولی ځکه چې دا ووټ چې دی دا د خان صاحب دی پارټي چې دا نو هغه پکې خبره نه نمغلی په جیل کې 2 نیم کاله تېر شو او که ډیل ورته خلک وایي چې څه ته صرف په قلاره کښېنه یو 6 میاشتې په دغه کې زمان پارک کې کښېنه په بنیګاله کې کښېنه هغې ته نه دی جوړ زه به خامخا خبره کوم ځکه چې زه داسې په قلاره نه شم کښېناستی. نو چې یو سړی دا خبره کوي د هغه د پارټۍ مشر دی د هغه د وینا نه بهر انشاءالله هېڅ نه شي کېدی. او که څوک هم وي لګیا به وي د پارټۍ کسان یا د هغې مخالف کسان چې دي هغوی به خامخا سوشل میډیا ته ځي په هغې باندې به خامخا څه داسې فیک نیوز چلېږي به. صحیح ده. نو ستاسو ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو. شکریه سره ډېره مهرباني. ګرانو خبرېدونکو دا تاسو خبرې اترې واورېدلې. امینے محمد بشیر خان چې د پاکستان تحریک انصاف سینیئر غړی دی راسره خبرې وکړې او ویل یې دا چې دا کوم په خیبر پښتونخوا کې چې سړکونه بند شوي د پنجاب سره یا د خیبر پښتونخوا نه چې کومې بهر لارې وتلې وي هغه بندې وي بلکې ورکران چې کوم دي نو هغه راوتلي وو او هغوی په خپل سر باندې دغه لارې بندې کړې. نو مننه کوم د مو ایم ان اے صاحب چې راته وخت یې راکړو. فلحال دمې ته ځو بیا چې راځو بل مېلمه به راسره بیا به سره خبرې